ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دا نن چې کوم ورځ دا د ذوالقعدې 28م تاریخ دی او تقریبا داسې 14 یا 14 ورځې پس یوم النحر دی چې هغې ته موږ لوی اختر وایو د قربانو او د حج ورځې ورته وایو دا 2-3 جمعې موږ په حج باندې خبره وکړله د هغې اقسامو باندې د هغې په طریقه باندې د هغې په بعضې ضروري مسلو باندې چونکې دا ورځې داسې ورځې دي چې په دې کې مسلمانان د قربانۍ تیاری کوي او د قربانۍ دپاره د څارو اهتمام او انتظام کوي څوک اخلي او څوک خرڅوي ضروري خبره دا ده چې د مسلمان په حیثیت باندې منګه د دې ضروري بنیادی مسایلو نه ځان خبر کو او الله رب العالمین چې زمونږ نه د کومې قربانۍ چې هغه مالی قربانۍ ده مطالبه کړې ده چې موږ یې په احسن طریقه باندې ادا کړو الله رب العالمین دې توفیق راکړي چې موږ په ښه طریقه باندې قربانۍ وکړو کوم ملګرو چې اراده کړې ده ځان له څاروي اخیستي دي الله رب العالمین دې دا قربانۍ او دا مالی جذبه د دې ټولو مسلمانانو نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ان شاء الله را روانه بل جمعه به کې هم راځي سبازي خبرې به پاغې کې کوو نن جمعه کې به بعضې مسلې بیانو چې هغه ضروري دي او خاص کر د هغې تعلق د څاروي سره دی د ټول مخکې خدا خبره ده چې قرباني کول دا یو واجب عمل دی ضروري فرض عمل دی او کسو کې نه کوي او د وس کیږي نو بیا به دا ذمہوار پاتې کیږي قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي فصل لربک وانحر دا الله د پاره بدنی عبادت هم کوا او مالی عبادت او قربانیانی هم کوا فصل لربک د خپل رب د پاره منځ کوا او بدنی عبادت کوا وانحر او قربانی هم کوا نحر د نحر معنا دا سینا نحر سینې ته ویل کېږي نو ډېرې معنی د دې ونحر شوي دي خو معروف او مشهوره معنی دا ده چې ونحر دا معنا ده چې ته نحر وکړه قرباني وکړه نحر اصل کې د اوښ حلالولو ته ویل کېږي یو ذبح ده ذبح چې دا څلور مرۍ سړی پرېږدي یو نحر دی چې دا د اوښ په دې رګ کې سړی هغه بورچي او غشې ورکړي تیر ورکړي او د هغې نه دا وینه بهېږي او بیا را پرېوځي اوښ حلالول خو ګران کار دی لہذا دغه ته نحر ویلې کېږي نو ونحر معنا قرباني وکړه د دې آیت نه علماوې د قرباني ثبوت او د هغې وجوب معلومیږي چې قرباني واجب عمل دی او بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نه د پرېښې د مرګه پورې بلکې نبی علیه الصلاة والسلام خو به ځان لم قرباني کوله یو به زیاته د ټول امت دپاره کوله قرباني به ځان له وکړله او په هغې کې به دا ویل چې زما دا یو قرباني د ټول کور دپاره کېږي
یو قربانی سړی وکړي د کور سربرا او په دې کور کې څومره بچي دي نو دا غټونه د یو قربانی پوره شوله. بالفرض کې یو سړی ځان له صاحب نصاب دی، یعنې په کور کې پلار موسیږي، یو ورور موسیږي، بل موسیږي او هسې په دې کور کې شریک دي، نور د هغې روزګار جدا جدا دی او هر یو ځان له صاحب نصاب دی، نو بیا به ګڼې قربانیانې به کوي. او که یو پلار دی او د هغه ګڼ بچي دي او د پلار ځان له یو قرباني وکړله نو ټول بچي ورسره به ثواب کې شریک شو که نه. دې ته ویل کېږي تشریک په ثواب. داسې نه ده چې یو ګډ به د 2 کسانو په ځای باندې کار وکړي، نه یو ګډ د 2 ځای باندې کار نه کوي، یوه حصه 2 کسانو ته نه رسېږي. مطلب دا دی چې کله قرباني پلار وکړله او نور بچي د ځان سره په ثواب کې شریک کړل نو الله به ټول اجر ورکړي. دا مطلب د حدیث دی. په دې باب کې مسله مشهور او ضروری مسله چې قرباني په چا باندې کېږي، څوک به قرباني کوي. ډېر مسلمانان مسلسل په ټلیفون باندې تپوس کوي یاره قرباني په ما باندې کېږي که نه کېږي، په ما دومره قرض دی، زما سره دومره پیسې دي، زما دومره مدن دی، زما د ښځې سره دومره سره دي، په د قرباني کېږي او که نه کېږي. نن دا مسله راځي چې یاد وکړو چې د شریعت په رڼا کې قرباني په چا باندې واجب ده، ځکه چې قرآن کې هم راغله او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم کړې ده. نو احادیثو کې دا حدیث دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من وجد سعة ولم يزحي فلا يقربن الى مصلانا او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. من وجد سعة چې د چا وسوي نو سړی وس لري ایو ضحیا د قرباني د کولو، وس شته چې قرباني وکړي، او فلم یضحي قرباني ونه کړله بس نه کوم قرباني، نو فلا يقربن یا فلا يقربن الى مصلانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دی بیا د اختر په ورځ باندې د مسلمانانو عیدګاه منزل نه راځي چې قرباني نه کوي، نو په موږ باندې څه کوي؟ ځکه الله رب العالمین خو فرمایي فصل لربک وانحر، منز هم وکا قربانی هم وکا چې ته قربانی نه کې نو بیا منز نه مرازات. د دې حدیث دا مطلب نه دی چې کله سړی قربانی نه کې منز نه بنځي، دا مطلب نه دی. یو سړی دی وسه کېږي قربانی پرې ښودله و چې اسم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک قربانی نه کوي نو بیا دې منزل هم نه راسي، زه منزل نه ځم، دا مطلب نه دی. مطلب دا دی چې په ده کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو قسم یو تحریک پیدا کوي چې ته قربانی کولی شو نو بیا ولې قربانی نه کوي؟ منزل راځي قربانی نه کوي نو منزلم راځه او قرباني مو وکړه. د حدیث مطلب دا دی یو قسم ترغیب دی او اهتمام دی، د باب التغلیظ وایي. نور که یو سړی بس دا دی چې قرباني مالی طور نه کوي او منزله به ځي، منزله به بیا هم ځي، ځکه چې دا خو د بیا 2 غلطیانې وکړې، یو منځ هم پرېښود او قرباني هم پرېښودله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطلب دا نه دی چې ته منځ هم ورته پرېږدوه، قربانی دی پرېښې ده مونځ هم ورته پرېږده، دا نه، قربانی دی پرېښې ده منزله راځي قرباني ورسره هم وکړه. دا مطلب د حدیث دی. په دې حدیث کې بنیادی طور باندې لفظ راغلی دی د سعة، من وجد سعة چې د چا وسي، نو وس د چای. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د ساعت معنا ده چې یو سړی صاحب نصاب دی. صاحب نصاب څنګه صاحب نصاب دی؟ صاحب نصاب دی ته ویل کېږي چې یو سړی دی او د هغه سره یا 52 تولې سپین زر دي یا ورسره 7.5 تولې چاندي د سپین زر دي ورسره، یعنی په جنس کې په سمنیت کې جنس ورسره پروت دی چې کوم د سره ورسره پراته دي، په کور کې کالی دی یا اسې څه شی ورسره پروت دی د سرو د سپینو، نو دا صاحب نصاب دی. نو دا به قرباني کې یا ورسره 52 تولې چاندي ده یا ورسره 7.5 تولې سره زر دي، نو دا به قرباني کوي. دې ته ساعت ویل کېږي. امام ابو حنیفه دا مسله بیانوي. ونن سبا څوک د ځان سره 52 تولې چاندیم نه ساتي او نه ځان سره 7.5 تولې سره زر ساتي. پاکستان کې نو بلکې په ټول دنیا کې نن سبا کاغذي کرنسی چلیږي. کاغذ کم د کاغذ کرنسی د زمونږ دا نوټونه موټونه دي، کدا ډالر دی او کدا ریال دی او کدا پوند دی او کدا پاکستانی کرنسی دا او کدا درهم دی، او د کاغذ په شکل کې زمونږ سره کرنسی پرته ده. نو بیا دا مطلب شو چې چا سره دومره پیسې دي چې دا هغه پیسې د 52 تولو چاندۍ ته رسیږي. 52 تولې چاندي مانه خو ملزم ګورم دا مثلا نن به زه وګورم په دې چې نن ریټ سره د چاندۍ چې چا وکړو نو ماته وایي بیا به فکس دغه معلوم کومنګا. او تقریبا
دنن یو څو میاش مخکې اسه کتلی مداسه چې تقریبا داغه نه 1,27,000 یا 1,28,000 راوند اباؤٹ داسې جوړیږي 52 تلی چاندې نه تقریبا داسې ماته نه تغنه معلوم چې کم داغه ریټ دی او د سړی سره په دې میاش کې د قرباني د میاش شکل رااله او دومره پیسې وسره د ضرورت نه زیاتې پرتی دي 1,27,000 1,30,000 دومره پیسې وسره دي نو په دې سړی باندې قرباني اوس واجب ده ضرورت نه زیاتې یو سړی سره 1,27,000 روپۍ دي خو په دې باندې بیرته 2 لک قرض دی دا مطلب دا دی چې د سره 1,27,000 نشته دا پردی وسره پردی دی په دې باندې قرباني بیا نشته ویګه به خبره وای مسله دا ده او یا د 7.5 تولو سره زر خډیر ګران دي تقریبا 2,50,000 یا 2,40,000 باندې جوړیږي نو بدی حساب تقریبا د 18 लाख یا 19 लाख روپۍ جوړیږي په عهد نبوي کې او په قدیم تاریخ کې د 52 تولو سپینو زرو او د 7.5 تولو سرو زرو قیمت به یو شان یو یوسف القرضاوی رحمت الله علیه هغه کتاب د فقه الزکات په نوم باندې هغه لیکل دی شاید داغه د پی ایچ ډی تھیسس دی مقاله ده بیا په کتابي شکل کې هغه چاپ شوی دی چې پاغه کې دا مسله ده چې د هغه زمانه نه د نبی اسلام زمانه کې خودوانه دغه شان پیرل روان یو شان قیمت ولري خو بیا په مزه زبانه د رسول الله د زمانه د تردنن زباري پوری مسلسل دا سونه چې دا د ډی ویلیو شول دا بی قیمت شو از چاندي د قیمت ورو د لاندې لاړو او کوم چې سره زر دي نو سره زر مسلسل دا قیمتي شول دا ویلیو بل شول په دې وجبانه 52 تولې چاندي چې خرڅ کې بیا یو توله سره زر نه کیږي دا دنیا رواج دی بد سونه په طرف باندې لاړو اصل مسله په دې باب کې د فقها او دا د سہولت په خاطر دا مسله بیانوما چې 7.5 تولې سره زر او 52 تولې چاندي دا نصاب دی او د رسول الله په زمانه کې دوه په قیمت کې یو شنو خو په منځ کې ډېر غټ فرق دی اوس په سړی سکی اوس په سړی د سرو په نصاب باندې زکات ورکې قرباني به ورکې او کنا د سپینو په لحاظ باندې به زکات ورکې قرباني ورکې مسله ضروری دا واوري فقهاو په دې ځکه مسله لیکلې ده یو مسله یو قاعده دا بیان کړی ده چې په کوم شي کې غریب ته فائدہ یې نه داغې نه به ورکې یعنی ګور سره زرم نصاب دی او سپینم نصاب دی او د دوانو مېس کې فرق دی په زمانه کې خودوانه یو شان نن سبا خو 52 تولې چاندي چې خرڅ کی داغې نه 1,30,000 جوړيږي او یو توله سره زر په 2.5 لک باندې دي نو سل تولې چاندي چې ته جمع کې داغې نه یو توله نه جوړيږي اوس به سړی دسن ورکې یعنی یو هر سړی خو چې د سرو نه پکار دی د لپاره چې ما باندې په 18 लाख په 20 लाख زکات او قرباني راځي او غریب سړی چې کم زکات غستون کې دا شوقدار چې خلک مال په چاندي کې راکې ځکه په 1 लाख په مال زکات راکې نو دوانو مېس کې داسې یو ډېر فرق راغی نو فقها وایي او د سہولت په خاطر دا قاعده جوړ کړی دا چې په کم نصاب کې غریب ته فائدہ وا انفع للفقراء ورته ویل کېږي انفع للفقراء په کم نصاب کې چې غریب ته فائدہ وا نو اق نصاب نو بیا زکات ورکړي او دا هغه نصاب نو بیا قربانیانه کوي ظاهر خبره ده چې غریب ته په چاندي کې فائدہ ده کنه 1,27,000 او 1,30,000 والا به زکات ورکړي نو غریب ته باندې کې فائدہ وشي کله سونه نصاب بالفرض مقرر شي نو خو بیا تقریبا 18-20 लाख درسيږي نو فقهاو لیکلي دي چې زکات بسړی ورکړي په چاندي باندې انفع للفقراء ونن سبا چې کله قرباني ته ګوري نو هغه 13 کلونو کې د کراچۍ نه او د پنجاب نه او د یو ځای بل ځای د دارالفتاګانو نه یو فتوا راغلی و هغه یو خبره کړې و هغه خبره یو لاجیکل خبره ده منطقي خبره ده سړی ذهن علي چې کدا د انفع للفقراء دا مسله چې په کم نصاب کې غریب ته فائدہ ده په دې باندې عمل وکړل شي او موږ پتو لګو فیصله وکړو چې زکات به هم د چا نه سړی ورکړي او قرباني به هم په چاندي باندې کوي نو ټیک د په زکات کې غریب ته فائدہ را په چاندي کې زکات ورکولو کې غریب ته په چاندي کې فائدہ ده چې په 1,30,000 کې به زکات والی خو چې کله مسله د قرباني راشي نو په قرباني په مسله کې ګمنګ د چاندي نصاب مقرر کو په دې کې نقصان دار راځي چې 1,27,000 ډېر لږ اماونت دی کنه بیا خو په غریب باندې قرباني فرض ولا 1,27,000 روپۍ کدا موږ د قرباني د لپاره هم نصاب جوړ کو بیا به په دې کې مشکل دار راشي چې په هر چا باندې قرباني واجب شي ځکه دا پیسې خو تقریبا هر چا سره دي هر چا سره نو هر کور سره دویم کور سره تقریبا دومره اماونت د هر چا سره شته بلکې تقریبا نو خلک دا آیفون موبایل چالي په 2 لک باندې کې ورکوټه یو ډیوایس ته پاغي دومره قیمت ده
زه نه یم دا چې د چا سره موبایل دی په هغه باندې قرباني کېږي. تېر کال دې مفتیانو دا مسله راوچته کړې وه چې د چا سره چېرته انډرایډ موبایل وي دا به خامخا قرباني کېږي. ګډې وډې وایي داسې نشته، نور پابندي شریعت کې نشته، د ضرورت شی دی. ټیک ده په ضرورت کې د اضافه کړې د لږ ارزان اخیستل پکارو، خو دا مسله شریعت کې نشته دی که د چا سره موبایل دی په 2 لکه اخیستی دی نو دا به هم قرباني کوي. نه داسې نه ده. پاسې مثال مې پیش کو چې نن سبا عام موبایل هم چې سړی په مارکیټ کې اخلي نو د 80,000 نه 80,000 نوی موبایل کم نشته لاندې. په دې معنا باندې علما وایي چې هغه سړی په هغه چا باندې قرباني واجب ده چې د هغه سره دومره پیسې دي چې هغه 7.5 تولو سرو زرو ته رسېږي. ولې که موږ په چاندۍ باندې بالفرض دا خبره وکړو نو بیا دا انفع للفقراء نه شو، بلکې هغه ته بیا وایي الزور علی الفقراء شو. الزور علی الفقراء دا معنا ده غریب ته بیا تکلیف لا شو، هر غریب به قرباني کوي، د بېزار چا سره شته. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق میں تاسو ته بیان کو چې هغه وایي د حدیث مطلب همدا دی چې من وجد ساعتا د چا چې وس کېږي نو وس ویل کېږي صاحب نصاب کېدو ته، صاحب نصاب کېدو ته. او حولان حول ولا شرط نه دی، خو چې دا کال کله راغی د قربانۍ ټیم دی او ستا سره دومره پیسې شته دی چې ستا سره 1.5 لاک روپۍ در سره دي یا ډېر در سره دي، قرباني د هغې نه وکړه. البته امام احمد بن حنبل رحمه الله او نور علما وایي چې حدیث کې راغلی دی چا چې وس کېږي، ساعت په عربۍ کې وس ته وایي. نو هر سړی په ځان پوهېږي چې زما وس کېږي که نه کېږي، سړی په ځان پوهېږي که نه. یعنې زما سره 2 لک روپۍ دي او دا ورځې راغلې نو قرباني خو تقریبا د 25,000 نه واله تر د 30,000 پورې ښکلې حصه په قرباني کې کېږي. نو په 2 لکه کې 30,000 کول کومه ګران کار دی؟ نو دا ستا وس کېږي که نه؟ خیر دی که ستا سره 52 تولې چاندي هم نشته دی او 7.5 تولې سره هم سره نشته، خو ستا سره 2 لک روپۍ په کور کې پرتې دي نو په 25,000 باندې کېږي که نه؟ اوس خامخا څاروی اخیستل خو نشته دی چې کاکاله به هم کې او مړي به هم کې او ژوندي به هم کې او خامخا څاروی به په 2 لکه هلې نو بس ستا اوس په تا باندې د یو کس قرباني ده. نو داسې ګډانو قیمت هم 30-35,000 دی او په غوا کې چې حصه لې نو تقریبا داسې د 25,000 او د 30,000 په منځ کې ښکلې برابر حصه کېږي. لہذا ځان د دې نه دي ایستل پکار چې موږ د یو مولوي صاحب نه د مفتي صاحب نه تپوس وکړو چې زموږ نه قرباني واړئ، داسې تپوس مه کوئ د چا نه. دې ورځو کې خلک کوشش کوي چې قرض هم را باندې دی او پلانې هم دی او ډینګې هم دی او دا دی او هغه دی او د قرباني را باندې شته او که نشته دی. د ده غرض دی چې دا مفتي صاحب او یا د شیخ صاحب مولانا صاحب ما ته وایي چې پته نشته. نو دغه مولوي صاحب خبر ورته بیا دلیل ښکاري پلانې مولوي صاحب وایي چې په تا باندې قرباني نشته. خو چې د تره د زوی واده دي د ماما د زوی واده به وي اړو هلته به تلل د ده لپاره جایز هم نه وي. او مولوي صاحب په جمعه کې تقریر کوي، په اختر کې به تقریر کوي چې رواجونه مه کوئ، د پردو خلکو کره مه ځئ، اسراف مه کوئ، تبذیر مه کوئ. دا به پردي واده له خپل ښځې له په 2 لک روپۍ باندې او په 1 لک باندې پیزار او جامې او پروګرام پرس مرس برابروي، یو واده له په خپله ښځه باندې 2 لک روپۍ خرچه کوي، په هغې کې د مولوي صاحب نه اوري. د دې نه معلومه دا شوه چې دا که تا ته مفتي ووایي او که ونه وایي چې په تا کېږي او که تا نه کېږي، ته په خپله مفتي یې که نه. زمونږ په دې بدن کې دننه یو بل مفتي ناست دی، هغه ټول مفتیان نه پوهه دی، اصل دی زړه دی. دا زړه په خپله باندې سړي ته وایي دا کار ته ټیک کې او دا کار غلط دی. ما یو وخت کې یو خپل استاد سره ټلیفون وکړو، ویل چې داسې یو مسله ده چې ما ذاتي طور خپله مسله ویله او زما هم خیال دا و چې دا زما استاد دی نو کیدای شي ما ته رعایت ونه راکړي. ما چې تپوس وکړو دا مسله څنګه ده، جایز ده که ناجایز ده؟ ما ته وویل ولې ته په دې مسله نه پوهېږې څه تا ته ښه پته ده چې دا مسله ده، صرف تاسې زما نه تپوس کوې. نو ما مه ګناهګاره وه او بس ته په خپله سوچ وکړه چې که د ټیک ښکاري نو عمل پرې وکړه. ما ته خو ټیک نه ښکاره کېږي. په دې وجه باندې هر مسلمان له دا پکار ده چې هغه ځان خلاص نه کړي، بلکې دا قرباني خو یو ډېر لوی عبادت دی. د چا چې وس کېږي، وس چې د شام کې هر سړی په ځان پوهېږي چې زما وس کېږي که نه کېږي، نو دا دې قرباني وکړي. البته که د چا بلې فرض نم ده او که داسې لږ قرض مرض وله وکړي، داسې 15,000 بله میاشتې ختمولی شي، نو فرض پرې نه ده خو کول ډېر ښه دي. ګورئ خیر دی که چا 15,000 10,000 وله قرض وکړو، په بله میاشت کې به وله ورکړي، بله کې به وله ورکړي، نو قرض کول ګناه نه ده. ګورئ یعنې وکړه قرباني. ولې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کله د قیامت په ورځ باندې چا قرباني کړي نو دا څومره څاروي چې دا حلال کړي، دا مشران سپین ږیري ناستې، زما یقین دی 20-30 کاله به دې قربانیانې کړي، 40 کالو پورې د بعضې مشرانو به کړي. خو د قیامت په ورځ باندې به 40 ګډان، 40 غواګانې، 40 میخې د څه نه چې د قرباني کړې ده. او نبي علیه صلات وسلام فرمایي دا به رواني او د ده لپاره بل دګې ګواهي به کوي چې دا د الله په لار کې دومره مال قرباني کړی. او بل دا چې د دې څاروي څومره وجغنې دي، د دې څومره ویښته دي، څومره وړی دي،
د دې په عوض باندې به الله رب العالمین دله ثواب ورکوي. او دا 50 کال چې دغه قربانیان کړي وي او د دې قربانۍ په دوران کې د دې ذبح او د نحر په دوران کې سمروي نظم کې لتلې و دا نه ورسېدلې چې الله تعالی حقوق ماف کړیو. سم خیال لې چې 50 کال قربانیان کړي دومره ګناګاری چې الله به خپل حق نه ماف کړي په دې باندې هو د بنده حق نه ماف کیږي. بنده حق خپل ور کول پکار دي. په دې وجبانه قربانیان ټیک د پچا باندې ګرانول نه دي پکار چې په موبایل والا باندې قرباني ده او په گاډي والا باندې قرباني ده او یا د خپل کور دی په دم قربان نه خپل کور دی قرباني پې نشته. استاز مکه دا او پاغي باندې ته عشر ورکه پتا باندې قرباني نشته. نقد خبره کیږي دومره سختی پچا نه کو چې په کور کې د 3 بسترونو زیاتی بستری دي. بعض علما ډېر سختی کوي چا په کور کې بستری زیاتی او د چا په کور کې شیشې لوګي زیاتی او د چا سره گاډي او د چا کور خېستای نه. شریعت دومره پابندي پچا نه لګي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. زمون شریعت کې د ګورا د غواګانو ځان له نصاب دی. زکات به څنګه ورکې د 30 غواګانو به غوا ورکې د ګډو بيزي ځان له نصاب دی. سلويختو کې به ورکې او دغه شانتي بیا د وخانو ځان له نصاب دی. په 25 کې به ورکې د زمکه ځان له حساب کتاب دی. کله باران وبوي نو بیا به کې لسمه ده کله کویو بوي بیا به کې شلمه ده. د هر یو شی ځان له زکاتونه دي ځان له حسابونه ټول حسابونه. موږ هی مسلې ته نه اعظم کو چې بس خلکو باندې ګرانو خودم ردا چې پکار دي چې موږ په دې ورځ باندې ځان تیار کو او خپل سروي والو او ځان ته ګران نه. یو مسله می دا ضروری کوله. دویم نمبر دا خبره ده چې د قربانۍ په مسله کې دا چې حضرت سیدنا جابر رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې به منګه د ګډانو نو چې کله قرباني کوله یا د چیلونه یو ګډ او یو چیلې به د یو کس د پاره کافي کېدو. البته هغه کې مسله دا ده چې کال ته رسیدلې چیلېم د کالي ګډم د کالي خو په ګډ کې بیا یو مسله شته جزاء ورته ویل کېږي. ځوان عربی کې ګډ ته وایي معز چيلي ته وایي. نو بیا حدیث کې نبی علیہ السلام اجازه ورکړه ده ک په ځوان کې او په ګډ کې جزاء چاته ملاو شو. یعنی د یو کال لکم ده خدایي وجود داسې ده چې خلکو دا د کال پوره ده. نو کدا د شپږو میاشتو هم وي او د شپږو نه کم نه په کوم ورځ چلاله چې په دې ورځ باندې د دې شپږ میاشتې پوره شوي بیا هم دغه نه قرباني کولای شي. البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به وی په اوخ کې او په غوا کې با په خوانو کې په غواګانو کې با بیا د وو کسانو قرباني نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله. چې وو کسان به شریک شو نو غوا کې چې 2 کالې پورې دینه کم نه یې غاخونه راختلی نو د دې کدا سروي ورکوټ دی کاټه بیا نو خو وایي دا سروي اکثر خلک راشي مولي سپتري سالي دوه دا به 15 کسانو کې د شپږو وي ناغه ورته کله دا غټ کې د شپږو دی ورکوټ دی درې دی دس بګی نشته غټ ورکوټ دی. خبره ده غاخ دا او د عمر ده. احناف علماء 2 کال عمر او جمهور وینا غاخ. زمونږ غوړای دار چې غاخ شرط غاخ ضروری دا مسله به کېدول غواړي. نو چې کله دا سروي بیا د 2 کال نه زیاتو یې غاخ را ختلیو نو بیا د وو کسانو او چې د وو عمر کم دی غاخ نه د یو ام بیان کیږي بیا ته یو نه کیږي. یو خدای ته سوچ پکار دی. په دې ساروي کې دا د عمر دا مسله او د غاخ دا مسله ډیره زیاته مشهور ده. فقهاو دا لیکلي دي چې په حدیث کې د مسنه لفظ راغلی دی. مسنه نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د مسنه نه قرباني وکړئ. په غواګانو کې د مسنه نه مسنه څه ته وایي نو دا د پښتو ټکی نه دی چې تاسو به پوهیږئ دا د عربی لفظ دی. نو بیا ردی تشریح بچا کړي دا به اهل عربو کړي فقها او محدثینو به کړي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې مسنه په عربی کې هغه واته وایي هغه سخته وایي چې دا غي 2 کال پوره شوي او دا غي عمر په 3 کال کې داخل شوی. نو دې ته ویل کېږي په عربی کې مسنه دې نه قرباني کیږي. نور علما وایي چې نه مسنه لفظ د عربی دی او دا د سن ناغسته شوی دی. سن اسنان غاخونه ته ویل کېږي. مسنه غي ته وایي چې دې 2 غاخونه راختلی غاخونه راختلی. دا دوانه مسلې دي موږ یو تم غلط نه وایو. فقهاو دا خبره لیکلې ده او د هغه په خوا زمانه نه پدې د مسلمانانو تعامل را روان دی. د سينو چې ردی نه کیږي د نه کی. البته خپل رائے امداده د زمانه څوک ته پوس کی چې موږ د سنه قرباني او کوزه ورته يم چې غاخونه نه راختلی مکوې دی. دا به زه تجویز ورکوم مثلا ځان پویوا د سی باندې چې دې بل نه مکوا تجویز به دا ورکوم چې غاخونه راوختل نو دا غي نه قرباني کول. دا خبره کوم دا موږ ته ولې غوړه ښکاری. دا غي بنیادی وجدا ده چې د 2 کالو شرط دا چې غاخ به راختلی. یعنی سروي د 1 کال له د 1.5 کال له د 2 کالو له نو چې غاخ راوختل دا نه خدا د 2 کالو له
او چې غاښ نه دي راختلی نو بیا دونه کم دی. لہذا ستا به تسلی وشي، ستا به اطمینان وشي چې کله غاښونه راختلی دي نو دا مسنه د وستې قرباني وکړي. چې غاښ نه دي راختلی پرېږده. د هغې وجه دا ده نن ماته یو د څاروو ډیلر ټلیفون په خپله باندې کړی دی، ډیلر چې څاروي خرڅوي. پروس کله ماته ډېرو خلکو دا مسله ویله، ویل چې په بازار کې ډېر دروغ ویلې کېږي د څاروي د خرڅولو دپاره په بازار کې. ویل زمونږ دا برادري چې دا کوم موږ خلک یو دروغ ډېر زیات وایي. په ساحوال کې د 9 میاشتو څخه زمونږ د علاقو د 3 کالو څخه سعود روانه 4 کالو څخه د 9 کال څخه چې کوم دی هغه د 4 کالو د غوی نه غټ ښکاره کېږي. او چې بیا د هغې 1 کال شوی نو ټیک ټاک دومره ښکاري چې ته به ما پې قلبه کېښودلې او ما په دې باندې جغ کېښودلې او قلبه مې پې وکړلې. په دې وجه باندې دا پارمي چې کوم سخي راغلي دي، غویان راغلي دي ساحوال د یو ځای د بل ځای، نو د دې جسامت غټي په شریعت کې جسامت نه دی مطلوب او مقصود. شریعت کې دغه مسله ده چې ته یقین وکړه چې دا د 2 کالو دی او د 2 کالو پته په غاښ باندې لګي. په دې وجه باندې زما ټولو مسلمانانو ته که دا ډیلران دي خرڅوي او که دا څوک اغستونکي دي قرباني کوونکي دي نو د عمر خیال چې تاسو ساتئ نو دا په غاښ باندې پته لګي. لہذا که تاسو کوم ډیلران د پنجاب نه څاروي راولئ نو چې غاښ یې نه شوي مې اخلئ. خبره ختمه شوله. ته به دروغ دلته وی بیا که نه دلته چې وایي زه د دې ذمواري عالم لکه ذمواري څوک د ځان نشي اخیستی. شریعت کې داسې ذمواري نشته ده چې څوک به دا ذمواري والي. څنګه به ته ذمواري والي؟ شهادت څه ته ویلی کېږي چې تا په سترګو باندې لیدلي، په غوږونو باندې اورېدلي. دا څخه چې کله کېدو ته ویل ته نه چا درته ویلي چې دا اوس پیدا شو نه د څه شي ګواهي کوې. یعنې سوچ پکار دی که نه. زموږ بعضې مسلمانان وروڼه سادهګانې یاره چې هغه ډیلر ما ته قسم کوي نو چې سړی حرام کوي نو قسم ورته څه ښکاره کېږي. یو سړی به طور مثال حرام کوي که نه او پیسه ګټي نو چې حرام کوي نو قسم ورته څه ښکاره کېږي. وبکي دروغ هم درته وي قسم هم درته وکړي. داسې موږ ته بېشماره دا خبر راغلی دی چې په بازار کې بیزه خرڅوي، ګډه خرڅوي او ګډ ته چېرته غولان ځای ته دغه تړلی دا کڅوړه مسوړه یې اچولي وي دا بیزه ده چې کور ته راوستې ده هغه ګډ ختلی دی اچلی ختلی دی. په دې وجه باندې د چا ذمواري ته مه ګورئ. تسلي وکړئ تاسو چې زما کم قرباني دپاره څاروی لمه د دې غاښونه شته او که نشته چې غاښ یې پوره نو وکړئ ته چې غاښ یې نه و پوره. احتیاط په دې مسله کې دی. خپل مال ولې هسې سړی بربادوي بیا. په دې وجه باندې ښه دا ده چې سړی بیا ځان مطمئن کړي. دا 2 مسلې شولې. دریم نمبر یو ډېره ضروري مسله هغه دا ده چې کله موږ په اشتراک باندې قرباني کوو د 2 کسانو، د 6 کسانو، د 15 کسانو، یاد ساته چې په دې شریک څاروي کې د هر یو کس برابر حصه ده. زید، عمر، بکر، خالد، مالد، والد 6 کسان دي او دوی یو غوا ځان له اغستې ده چې موږ په دې کې قرباني کوو. نو په دې څاروي په دې خپه کې هم د 6 واړو حصه ده او په دې زړه کې هم حصه ده او په دې غوږ کې هم حصه ده او په دې خېټه کې او په دې ملا کې په پتون کې یو ټولو شریکه حصه ده. داسې ده لکه دا څاروی چې روغ د یو کسي. په دې وجه باندې په دې کې دا خبر ضروري ده چې د هغه چا سره تاسو قرباني وکړئ چې د هغه مال حلال او پاکي. دا ځکه بالفرض که په دې څاروو کې د یو په دې څاروي په دې شریک څاروي کې چې کوم شرکا دي کوم پارټنران دي د یو کس مال هم پکې حرامو، یو کس مال هم پکې حرامو، چونکې د هغه خو په ټول څاروي کې سره ټول څاروي لاړو برباد شي. په دې وجه باندې یو کوشش کوو چې ځان له په کور کې څاروی هلئ، چې ځان له سړی والي. ځکه ته خپل رور هم پېژنې، ځان هم پېژنې. چې څوک نه پېژنې نو د هغه نه بیا ځان ساته. او چې یقین درته راغی د پیسو کې سود دی، په دې کې رشوت دی، په دې کې غلا ده، په دې کې ډاکه ده، په دې کې غصب دی، په دې کې دوکه ده، په دې کې 2 نمبري ده، نو د هغه سره بیا قربانیانې مه اخله. په دې وجه باندې زه هغه پیشني ذکر کوم. بعضې خلک په هغې بیا خفه شي ویلو باندې هېڅ ضرورت یې نشته. بعضې پیشې داسې دي چې په هغه پیشو کې خلک پیسې په حرامه باندې ګټي. د هغه پیشور سره هم بیا به سړی قرباني به ورسره نه هلي. وجه دا ده چې د هغه مال حرام دی او دغه د مال په وجه باندې به ټوله قرباني بیا دا به ناجایز کېږي. بیا به ستا ذمواري ادا شوله. ذمواري ادا شوه. الله به د قیامت کې دا تپوس نه کوي چې تا قرباني نه کړې. په دې قرباني کې 2 خبرې دي بنیادي توګه. یو دا ده چې ته کله قرباني وکړې نو ستا ذمواري فارغه شوله. قیامت کې به الله دا تپوس نه کوي چې تا قرباني کړې وه که نه وه ده کړې. په دې کې 2 نمبر کار دا دی، هغې ته وایي قبول اثابه ثواب. هغه دا دی چې د دې هر یو څاروي په دې وجغنه باندې او په دې وړۍ باندې تعالی الله تعالی څه درکوي؟ تا تعالی اجر درکوي او د قیامت پر ورځ باندې دا ستا لپاره شفاعت کوي. او د دې دا وینه به ځمکې ته نه رسېدلي چې الله به ستا ګناهونه معاف کړي. نو که دا څاروی دی مردار دی نو دا ثوابونه ستا بیا نه کېږي.
په دې وجه باندې ولې سړی مال ورکوي په 2 لکه باندې په 2.5 لکه او په 1.5 لک باندې قرباني علي او بیا قرباني بربادېږي. نو دې خبرې ته پکې تاسو سوچ وکړئ. 3 مسلې شولې. 4 نمبر مسله پکې نن دا بیانوما چې د قربانۍ ساروی کله منګه اخلو نو منګه پکې نیت د قربانۍ کو، نیت به پکې د غوښې نه کو، نیت به پکې د قربانۍ کو، د غوښې نیت به نه کو. ها دا مطلب نه چې غوښه پکې موږ نه وای، نه غوښه خو حلال شی دی او د پیغمبر خوښه وا، بلکې زمون په اصول فقه علما وایي چې یو سړی قسم وکړي چې زما دې پر رب قسمي زب پتا باندې دسه خوراک کوم چې په دنیا کې داغه قیمتي خوراک نشته، دا قسم سړی وږي کنه چې زما په مال یا خزه طلاق دي سړی وو، یا چې زما دی الله په ذات قسمي زب پتا باندې دسه خوراک کوم چې داغه قیمتي خوراک نشته، خدا به وستر ته ګرځي قیمتي خوراک ودا دی په بس یو 2-3 ټکی د غوښ یخري بس قسم ختم شو. ولې د غوښ نه بل قیمتي خوراک نشته دی، کدا د میخه دا او کدا د غوا دا او کدا د ارسه دا خو چې غوښوي کدا چرګ ولې نه دا، البته نه مې په غوښه کې اختلاف دی چې دا غوښه دا او کنه دا، نور چې سم دی نو پاغه کې ستا قسم مات شو، قسم دې ملاړو په ځای باندې پاتې شو، خزم نه طلاق بیا. ولی علماء داغي وجه دا ده چې الله رب العالمین په کال کې موږ له یو ځل روټۍ کوي، هر کال موږ له روټۍ کوي، هغه د قربانۍ په ورځ باندې پاغه کې غوښه ده. او بل دا چې حدیث د بخاری کې دی چې کله جنتیان جنت تلار شي د ساخ پټیم کې به جنت ته الله دې موږ ټول بوزي، نو الله رب العالمین مولا د ناشته تنظیم کوي، په دې ناشته کې بسې غوښه به پکې، او دا غوښه به دسې من زیادت کبد الحوت والصور، د غوی او د میانو د دې د انیس چې دا کم تورې لګېدلې د دقنه بل الله تعالی ولته کې ناشته تنظیم کې دا غوښه ده کنه، دې وجه د غوښه بل قیمتي خوراک نشته. نو غوښه به خامخه په ذهن کې راځي چې ساروی خوالما چې غوښه مزیدارې په دې کې ګناه نشته، خو مقصود اصلي بستاسي ابا قرباني چې زه خپل قرباني علم چې الله رانه خوشاله شي، نو خیر دی غوښه به ځان له اخرما خو غوښه به چې بیکار نه خالص د غوښه نیت کول به دې قرباني نه کیږي، بلکې د فقهاو هیڅ شی نه پرېخه دا مسله لیکلې دا مسله کچرته په دې پارټنرانو کې په وو کسانو کې په شپږو کسانو کې یو کس نه تم د غوښه یو کس نه د بګی دا واخیو نو ټول قرباني ونه شول، ځکه دا هغه یو کس په ټول ساروي کې سوا. لہذا لکه موږ به د چا د ځړنه څه خبرې ګوښه د زړه د سره، نو صحابه کرامو چې شریک قربانیان کول نه هغه خټول عادلان او پاک خلکو په یو بل باندې یقین نو چې دا صحیح مسلمانان دي او دا غي د ایمان گواهی الله ورکړي او رضی الله عنهم الله دې خوشاله دي. او په دې زمانہ کې بسړې ځان مطمئن کی چې په هر طریقه باندې وي دسی بم نکو چې دا جسم زما سره قرباني لري د جسم شته مال کم ځای ناراضي نه دا حق مال نه دی حاصل دسی باندې مې وتا ظاهر کې وګوره مکه په ظاهر کې د مال حرام دی، دا مدن زراعي حرام دي، مال وسره نور بده سنه کې چې دا مال پټ دی او ته د حلال او حرام پته نشته او د مسلمان نو کدا حرام هم ګټي ته اوس قرباني والا بده به الله تعالی نه رانیسي. ولی د ځانانه حدیث وي، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی د چا خوراک لراغه نو فليأكل ولا يسأل وليشرب ولا يسأل، خوراک دیو کی تپوس ته نه کوي چې دا حلال دی او حرام دی، سکاک دیو کی تپوس نه کوي چې دا حلال دی او دا حرام دی، ولې دا سي حلال او حرام کوم شروع کړل بیا وسوک دنیا کې وخت نه کی. بس ظاهر کې ګوره په ظاهر کې دا مال حرام دی مال وسره، په ظاهر کې دا مال حلال دی والا وسره، نشتا اراده به بیا به ثوابي اراده به بیا د قرباني وي او بیا به الله رب العالمین په دې قرباني باندې تعالی اجر درکړي، اجر بدل درکړي. سلور مسله اخري مسله نن د فاروي ما دا چون کې د سارو د غستو ورځي چې څنګه ساروي بسړی علي نو شرطونه خو لډیر دي، خو موږ سره په عیب باندې خبرو کو چې کم عیبونه په ساروي کې وي چې دا غي سره سړی قرباني نه لی بیا. نو فقهاو لیکلي دي علامه مرغینانی رحمه الله په دې هدايه کې لیکلي دي چې دوه عیبونه داسې دي چې دا کله په ساروي کې ونه میاله، دوه عیبونه یو خو هغه سلور عیبونه دي حدیث کې راغلي دي کنه ولا یزح بالعمياء، رنده د دوه سترګې پټې دي قرباني ته نه کیږي، دا خو نص راغله. ولل عورا اورادې ته چې وسترګې کار کوي بل پټه ده دین نه کیږي، بس دا ختمه ده. دوشولې دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ولل عجفا، عجفا غي ته چې داسې وچک لکه ده چې دا ډوکی په ښکاری چې راي خلکو داسې شي غسته دي نو دې ته عجفا وي د دینه قرباني نه کیږي. او سلورم نمبر دی ولل عرجا، ګوډه ده شل ده دومره ګوډه ده چې د قرباني زه ته پخپل نشیدلې بلکې ته پټرالې مالې کې بغاړي جوړي دینه خو په نس باندې نه کیږي، داسې قسمه ساروي نه کیږي. او داسې عیبونه نورم دي چې په حدیثو کې نه دي راغلي او موږ ته عیب وایو، نو د عیب نه هو ساروي نه پاکيږي کنه. انسان ټول عیب جن دی،
استاد زمانه څه خبرې ما کې کومه بیماری دي یا تاسو نه څه خبرې کوم بیماری دي په دې د اجي سب د ځلم مسله ده بل د بلډ پريشر مسله ده بل شوګر ده هم ته پته نه لګي نو ساروم د عیبونو نه پاکيږي داسې چې بلډ پريشر به نه یو شوګر به نه یو دا به خامخ پکېږي خود دوه داسې عیبونه دي چې هغه ته موږ وکتل نو داغه د وجه بیا قرباني پرېږده وای هغه عیب چې هغه د ساروي په حسن کې کمی راولي یعنی لکه د مکمل ټیکټ دا او د سبت کار کوي یا د څه د چې دا غوګونه د جام مکمل پرې کړی دي کونډه باندې کار کوي دا خران دي چا استلی دي یا ته ګورې نو خون نه کوي دا تاسو کې چې ګاډي اغستی کنه ګاډ والا بارګینیان په دې کوي چې ګاډي ته وګوري کنه نو بس په دې ګاډي زما سره وراوي نه به انجن کتلې نه به ول سیل کتلې چې ماده کنه ده نه ول ډیګي کتلې دا نه ول باندې چټ کړه ده یار بس په دې زما سره وګوس کې او بعضه ګاډي دنه بروغي خدا چې یاره زما سره په بونس کې دا ولې بس پته لګی کنه نو دا سه یو عیب چې داغه د ساروي په حسن کې کیمرا والی داغه نه قرباني مکو به تور مثال وګورئ دي چا پرې کړی دي خران دي چا مات کړی دي لکه دي چا پرې کړی دا د ساروي په حسن کې کیمرا والی یا چا بيخي خرول لري دا ورته کې غوا د مزیدارو د دینه دا ټول د وجغنی مجغنی ته پاکي لري کړی دي او شیخ کاری ان قرباني مکو هغه شد الله په لار کې ورکا چې ستې ځان له خو خیزان له ساتل شي دویم نمبر هغه عیب چې هغه د ساروي په قیمت کې کیمرا والی په قیمت کې کیمرا والی نو کوم عیب چې د ساروي په قیمت کې کیمرا والی دغه نه قرباني نه کی به تور مثال یو ساروي دی هغه زخمی شوی دی نورو ساروي په یو نیم لاګ دی دا زخمی وي دا پاتیا زرواله خو بس یره دا ګوګل وਹੀ د شپې چې ناسین आवाजونه غونې کیدا کوي هغه کې فرق نشي کوله نو خلک وې دا عیب جن دي یادار چې خارخ په لګیدل دی او دانې پر اخته دي داغه د وجنه د ساروي په دې قیمت کې کمی راځي بس په دې دوه صفاتونو باندې ځان پوهه کې د جمعې په دې تقریر کې دا دوه مسلې چې یاد کړئ دا کافي ده چې کوم یو عیب د ساروي په حسن کې یا د ساروي په صحت کې او چاري په قیمت کې کمی راوړي دا غین نه کیږي او څلور شرطونه می نور بیان کړل چې دا په حدیث کې راغلي دي لندینا یا دا چې په یوس قربان لنده ده یا ګوډه ده او یا بيخي ټپه ده وچه ده دا غین نه کیږي الله رب العالمین موږ توفیق راکړي چې د خسارونو قربانیانی وکړو او دا قربانی الله رب العالمین زمونږ د ګناهونو د فار کفاره وګرځي او الله تعالی د ټولو مد لپاره د ګناهونو د کفاره سبب وګرځي الله دې ما او تاسو لا په دې خبرو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.